په دې مبارکه میاشته کې الله تعالی و خپلو بندګانو ته ډېر ښایسته پیکیجان ورلګوي چې الله تعالی د انسان نفلي عبادت باندې هغه ته د فرضي د عبادت ثواب ورکوي او فرضي عبادت یو په اویا باندې وي. په دې مبارکه میاشته کې د الله رسول فرمایي چې تاسو څلور اعمال په کثرت سره کوئ. په هغو څلورو کې دوه اعمال داسې دي چې په هغو باندې الله تعالی راضي کیږي او دوه هغه اعمال دي چې د هغه خواهش او تمنا هر مسلمان او هر مؤمن د دې تمنا لري چې الله تعالی دغه دوه ارمانه ما طرف را کړي وي. هغه دوه اعمال چې په هغو باندې الله تعالی له انسان څخه راضي کیږي او په دې مبارکه میاشته کې انسان باید ډیر زیات وکړي. په هغو کې اول عمل چې دی هغه کلمه ده لا اله الا الله. په دې عمل باندې چې کله انسان په دې مبارکه میاشته کې په کثرت سره وایي الله تعالی په دې عمل باندې له انسان څخه راضي کیږي. او دویم هغه عمل چې هغه سبب د الله تعالی د رضا ګرځي هغه استغفار دی. کم کس استغفار په کثرت سره وایي په دې باندې هم الله تعالی په دې مبارکه میاشته کې له هغه انسان څخه راضي کیږي. نو په دې دوه اعمالو باندې او دواړه ډیر اسانه اعمال دي په دې باندې له موږ تاسو څخه د ټولو کائناتو رب راضي کیږي. او لکم چا سي الله تعالی راضي سي هغه ته په بدله کې جنت ورکوي او په جنت کې داسې نعمتونه ورکوي چې هغه تر اوسه پورې یو چا سوچولی هم نه دي. د هغه سوچ او فکر د انسان تر دماغ وتلی دی. او هغه دوه اعمال چې کوم هر مؤمن د هغه خواهش او تمنا لري په هغو کې یو عمل دا دی چې هر مؤمن دی په دې مبارکه میاشته کې د جنت خواست کوي له الله تعالی سره. او دویم عمل له الله تعالی څخه دی د جهنم د نجات سوال کوي چې الله ما د جهنم له اور څخه وساتي. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو په دې مبارکه میاشته کې د دغو څلورو اعمالو په کثرت سره وکړو. او څومره اسانه اعمال دي په نتیجه کې الله تعالی څومره غټ انعام موږ تاسو ته راکوي. نو موږ تاسو ته دې الله تعالی توفیق راکړي چې موږ تاسو دغه څلور اعمال په کثرت سره وکړو.